چا بدا قرآن نازلیږي مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په سینو کې د چا په زړونو کې دا محفوظ کیږي او یادېږي به مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو د چا په ژبه د دې تلاوت وکړي دا قرآن پاک قاریان حافظان عالمان طالبان پیدا نو چې آغا زمانہ کې فرشتو دوی تا مبارکباد ویلې دي دا د علمونو یو جوور سمندر دی ہر زمانہ کے عالمان پدے جور سمندر کے غٹی وئی قیمتی قیمتی لال جواہرات روباسی امت تیروان دے گئی پکم مجلس کے چد قرآن پاک تلاوت کی گی آغاز ہے کہ دا اللہ دا رحمت فرشتے رازی اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شپې په خپل کور کې د قرآن پاک تلاوت کو یو طرف ته ماشوم بچی یحیی اوده دی او بل طرف ته په موږي تړلې اس ولاړ دی د چې تلاوت کو د تلاوت دوران کې خیال شو چې دا اس تاویږي را تاویږي د تلاوت بند کو دے استے کتا چی دے ولی تاویگی را تاویگی چی تلاوت بند کو اس پا قلارو درے دا بیا تاویدنا دا بیا تلاوت شروع کا لکسات پس قتل چی اس بیا تاویگی را تاویگی بیا تلاوت بند کو اس بیا قلارو درے دا سوزر دا سی وشو ناخر کی وی چی دا دی یری میں تلاوت بند که چی اسنا دا اسرالا ماشوم بچے یحیی چخنے لکی سہارے پیغمبر علیہ السلام تال ویلے چی بیگا میں دا سی حالات لی دلینو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل اقرأ یا ابن حزیر اقرأ یا ابن حزیر اے دا حزیر زویا تاب قراءت کو تاب تلاوت جاری ساتلیو دا تا چه کم رناگانے او چراغونا لیدل دا دا اللہ دا رحمت فرشتے وی او ستا دا قرآن اوریدو دا پار راغلے وی کتا تر سحر پورے دا قرآن تلاوت جاری ساتلیو دا فرشتے با تر سحر پورے موجود وی دا مدینہ ٹولو خلقو ولی دلے وی دے روایت نہ معلومی گی چھ کم زے کے دا قرآن پاک تلاوت کی نو التر اللہ دا رحمت فرشتے رازی نو کہ یو بندزان لتلاوت کی ہم او کہ یو جماعت و مدرسہ کے دا درس و دا تدریس پا شکل کے دا قرآن تلاوت کی نو ہم التر اللہ دا رحمت فرشتے رازی اغا زی برکتی شی اغا خلق برکتی شی اغا وقت برکتی شی کم زی که چه دا قرآن دا مدرسی دی دا غیر چا پیر علاقہ دا یو نیک بخت او سعادت مند علاقہ دا چه دلتا دا اللہ دا رحمت فرشتے رازی او دا اللہ رحمت اسی پا ورکوٹی زیر نرازی چه پلگ زیر کے رازی پا یو علاقہ چه باران کیگی نو پا یو کورو پا دو کورو باران نوی گیر چا پیر علاقہ کے دیر زی پورے باران وریگی نو چه پا دے مسجد و پا دے مدرسہ کے رحمت راوریگی نو دا دے مسجد و مدرسے دے آبادے پورے خاص نا دینا گیر چا پیر ٹول کورنو باندے دا اللہ رحمت دے دا مدرسے او دا مسجد گوانڈیان خوش قسمت دی چه دا اللہ رحمتنا پا دویوانی راوری دا زان خبرم ندی و رحمتنا پی راوری اس دے قرآن دا پارا منگ سا درخواست نو کرے خدای منگ لا قرآن را که منگ ندی ویلے زمانگ مشرانم درخواست نو کرے
बे दरखासा बे तलबा मुफ्त के अल्लाह कुरान राक। अल्लाह फरमाए सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, बया मंग पर मिरास वर्कड़े दा किताब आगे खल्को ते चमंग दा चा इंतखाब करे दे वक्त करीम दी मिन इबादिना पखबलो बंदियानो की दे औरसना की वो इशारा दा। मिसाल पर तौर यो सड़ी ढेर मेहनत मुशक्क़त को खडेर माले पैदा को और दा बंदा वफात शुनु दा माल बचा त मिलावेगी दा पर रिश्तेदारों की चिकम निजदे रिश्तेदार दी वारिसान नो दा बदे वारिसानों त मिलावेगी। सवाल लर च दे वारिसानों पदे माल गटलो के स मेहनत मुशक्क़त करे ना न्यू करे नो दे वारिस्ता बगैर मेहनत मुशक्क़त मुफ्त के माल मिलो शो नो मौता त चदा कुरान राकड़ी शिवे दे दे के जमास्ता मेहनत मुशक्क़त निश्ता दे के जमास्ता कमाल निश्ता बगैर मेहनत मुशक्क़त मुफ्त के अल्लाह मंगता कुरान राका। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ब्यान आदम अलैहिस्सलाम नवाला तर क़यामत पूरे दा तमाम इंसानान अल्लाह चाण कल पदे के चिकम अल्लाह तर ढेर ख्वाह खलकून अगवीले दा कुरान वर्क। यो लाख सलीरी जरा कम ज्याद पैगम्बरान दुनिया तर आगली दी और दावी टोल उम्मत जानता अल्लाह कुरान नदे वर्कड़े दे आखिरी उम्मत ते वर्क दा उम्मत दा अल्लाह ख्वाह दे जके वाला कुरान वर्क। ब्यादा कुरान खावंदान टोल बुजुर्गान नदी सपके बुजुर्गान नी सपके दरमियान नदी सपके गुनाहगार अमश्ता और द टोल हाल अल्लाह जुदा जुदा वेले दी। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, बाद द कुरान खावंदान पजान जुल्म को उनकी दी गुनाहगार दी। फर्ज को बकई को वाजिब न कई सुनत न कई मुस्तहब न कई ऐसे द गफलत जोन दे रही नो देते जालिम वेले दे सरद दे जो कुरान के वता ज़ालिमुन लिनफ्सिही वेले शवे दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाई युग़फरु लहुम, द कुरान दा गुनाहगार खलक ब बखली कीगी खामखा बे खुदे बखी। द्वैम किस्म व मिनहुम मुक़तसिद, बाद द कुरान खावंदान दरमियान दी न को ढेर लोए बुजुर्गान दी और न ढेर गुनाहगार दी मंज मंज की दी। फरजम कई वाजिबम कई कल कलत सुन्नत व मुस्तहब पाती। दवी बारह के फरमाई युहासब हिसाबन यसीरा, दी सरब आसान हिसाब किताब कीगी। द क़यामत पर बांधे दा दरमियाना खलक अल्लाह बेजान तपेश की नो चेड़ चाड़ पके न कई वसर अल्लाह दा फलाने कार दे वाले करे दे दा फलाने कार दे वाले न दे करे दा चेड़ चाड़ वसर न कई ऐसे अमल नामा जान तपेश की और टेक मार पे कई जपम देखा खुदे बखली अज़ जन्नता नुद्दा से पा आसान बे जन्नत तौलेगी। व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और बाद कुरान खावंदान नेके त ढेर ज्यादा वरवान दी द अल्लाह पा हुक्म बांधे और दगब मुफ्त के बेहिसाब बे किताब अल्लाह जन्नत तबोजी। नो द कुरान खावंदान का खदी न खदी का बद्दी न हम खदी मजमूई तौर दा उम्मत खद द अल्लाह ख्वाह दे और देते खैरुल उम्म बेहतरीन द उम्मतुने वतवेल दे दा वले ज़का च कुरान वतवर करे शवे दे ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, दा पदवी दा अल्लाह ढेर लोए फजल च कुरान वत मिलाओ दे। और दा कुरान खावंदान तब अल्लाह सवर कई वे जन्नात अदन यदखुलूनहा, दे तब अल्लाह जन्नत अदन वर कई जन्नत अदन तब दाखिलेगी और जन्नत अदन से शेरे। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई क़स्रुम मिन लुअलुअतिन, दयवे दाने दयवे मरगलरेना जोड़यो लो कलादा
او دې قلا کې دننه با آبادی سونه کورونه پکې سونه دي فيها 70 دارا دې کې با اویا کورونه وي یو مرغلره دا هغه کې دننه یو لوی آبادی دا اوس دا آبادی به څنګه سم پکې وي فيها 70 دارا یو قلا کې دننه اویا کورونه دي او هر یو کور من یاقوتة حمراء د سرو یاقوت نه جوړ دی بیا دې کورونه کې دننه کمرې څومره دي هغه د سنه جوړي فی کل دار 70 بیتا هر کور کې دننه اویا کمرې دي او هر کمره من زمرده خضراء د شنو زمردو نه جوړه ده بیا دا کمره څومره ده فی کل بیت 70 سریرا هر کمره کې دننه لوی اویا تختونه په یو کمره کې دي على كل سرير 70 فراشا او بیا په هر یو تخت پاسه با جدا اویا قالینونه ویلوي على كل فراش زوجة من الحور العين او په هر قالین د پاسه غټو سترګو والا د جنت حورا د قرآن د خاون په انتظار کې وي نظر ګنور کنو 70 کورونه دي په هر کور کې 70 کمرې دي په هر کمره کې 70 تختونه دي په هر تخت باندې 70 بیا قالینونه دي دا 70 ضربونه ورکنو کیلکولیټر باندې کار پرې دی وته نو دا دونه بشمیره دا انتظام د قرآن خاون ته الله ورګي د قرآن د برکتا على كل فراش زوجة من الحور العين او په هر قالین د پاسه غټو سترګو والا د جنت حور د قرآن د خاون په انتظار او بل روایت کړي على كل فراش 70 مائدة او په هر قالین د پاسه او یا درستخانونه دي على كل مائدة 70 لونا من طعام او په هر درستخان او یا رنگ طعامونه وي نو دا دومره ډېر انتظام د قرآن د برکت د قرآن خاوند ته الله یو اعزاز ورکو نور بس ورکي يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا دے جنت عدن کے دا قرآن خاون تبا اللہ لاسو کے بنگڑی اچھی دا سرو زرو او دا قیمتی لال جواہرات و بنگڑی بوتا اچھی نو اس سوال دارے کہ پا دنیا کی سڑی تا بنگڑی واچے نو بدیخ کاری نو جواب دارے کہ دا حسن او دا ڈول ڈال دار و مدار پا عرف باندے دے نو دا دنیا پا عرف کے زنانہ و سر بنگڑی خوان کئی خود جنت پا عرف کے نارینہ زنانہ دوارو سر خوان کئی نزکا پا جنت عدن کے دا قرآن خواندان کا نارینہ دی او کا زنانہ دی دا سرو زرو دا سپینو زرو دا قیمت لال جواہرات و بنگڑی پا دوارو لا اللہ ورکئی نور بم سور کئی ولباسهم فيها حرير او دا جنت دا ریخم لباس بولهم ورکئی دین علاوہ نورم نعمتنا او دا جنت دا طول نعمتنا شمیر یا تفصیل بیانول پا دنیا کے ممکن ندا اسو کم نشی بیانولے نو پیغمبر علیہ السلام دا سے مختصر اجمالا او فرمائل وی دا سے نعمتنا باورکی گی لا عین رعت سترگو لیدلی ندی ولا اذن سمعت وگنو اوریدلی ندی ولا خطر على قلب بشر او دا انسان پا خیال خاطر کم نرازی دا نور با کم قسم نعمتنا وی ویلا نور بم نعمتنا بے پایان ورکوی خو بچول چسوک علم دا قرآن ورکوی نو دا بے شمیر نعمتنا دا دے قرآن دا برکت بوی پا جنت کے بسالور نهرونوی دا شاتو دا شرابو دا پیو او دا اوبو او دا سالور نهرون پا جنت کی چیدی دا دے
شروع د کوم ځای نه هغه سرچشمه د دې به کوم ځای کې وي نو په جنت الفردوس کې چې د پیغمبر علیه السلام کوم محل مبارک دی د حق ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي او د پیغمبر علیه السلام د هر امتي کور ته به څلور ډایرکټ کنیکشن ملاویږي د پیغمبر علیه السلام د کوره او باقی مانده څومره پیغمبران چې دي هغوی ته هم زموږ د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو کنیکشن ډایرکټ به ملو شي او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن به ملاویږي دا ټول جنتیان چې جنت تلار شي او خپل ټکانې ته ورسیږي نو د جنتی زندګۍ آغاز بکیږي شروع بکیږي نو په دنیا کې چې داسې یو ښکلی مجلس جوړ شي نو سټیټ سیکرټري وي د دې بابرکته مجلس آغاز به د تلاوت قرآن پاک نه کیږي اوس د جنتی زندګۍ آغاز دا به هم د قرآن د تلاوت نه کیږي نو په جنت کې به لومبنۍ تلاوت څوک کوي نو په دنیا کې داود علیه السلام ته الله ډېر ښکلی آواز ورکړو او هغه به د زبور تلاوت چې کو نو د مارغانو به مو سره ذکر کو د غرونو به مو سره ذکر کو نو په جنت کې به الله داود علیه السلام ته حکم وکړي چې ته د قرآن تلاوت وکړه د جنتي زندګۍ آغاز کیږي نو داود علیه السلام په ډېر ښکلی آواز د قرآن تلاوت وکړي او چې تلاوت ختم شي نو الله تپوس کوي جنتیانو دا تلاوت څنګه او څه خوند یې درکړ وی ډېر الله ډېر ښکلی خوند یې وکړ نو د دې نه نور ښکلی تلاوت اورېدل غواړئ ولې نه چې د دې نه ښکلی وي نو ولې نه اورو نو بیا به الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه نو پیغمبر علیه السلام چې تلاوت وکړي بیا الله تپوس کوي دا څنګه وي دا خو د هغې نه ښکلی و ډېر خوند او مزه یې وکړه نو بیا ورته الله وایي د دې نه نور ښکلی تلاوت اورېدل غواړئ ولې نه اورو نو دې نه پس به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي نو دغه خوندور تلاوت بلا کیف الله دې موږ او تاسو ټولو ته وورولوي نو بیا به الله تپوس کوي جنتیانو ما نه نور هم څه وغواړئ چې نور هم څه درکړمه نو دا جنتیانو ته هېڅ هم نه غواړو چې څه خو ټول دې راکړي دي کافر دې دوزخ ته ولېږه موږ دې جنت ته راولېږه هغې له دې مخ تور که موږ له دې مخ سپین که هغې له عذابونه دي موږ له قسم قسم نعمتونه دي زموږ ذهن کې نور څه نشته هېڅ هم نه غواړو هر څه ډېر دي بس الله بیا وایي وغواړه یو بل نه تپوس کوي څه دې وغواړو ذهن کې خو څه شته نه نو په دې دنیا کې چې کله د عوامو ته مسله پېښه شي نو دی په منډه جومات ته لاړ شي مولوي صاحب مسله څنګه ده نو مولوي صاحب د مسلې حل بیان کړي دا مقتدي خوشحاله او مطمئن کور ته لاړ شي اوس جنت کې مسله پېښه د عوامو ته نو عوام راجمع شو استادانو ته استاد جي څه ته وغواړو خدای هم پرېږدي نه وایي چې وغواړه نو دا استادان به ورته چې د الله نه خپل دیدار وغواړئ به دا ټول جنتیان په یو ځای وایي یا الله موږ له خپل دیدار را نو دې نه پس به الله ټولو جنتیانو ته خپل دیدار ورکړي نو بیا هر د جمعې په ورځ به الله نارینهو ته خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار ورکوي او په دنیا کې د هلکان خو کله کله پکنیک لځي او خوا بله خوا چکرو لځي نو دا د پکنیک او د چکرو شوق به هلته کې وي نو الله پاک دې جنتیانو سړو ته وایي یو لوی میدان دی په جنت کې وي دغه میدان ته روځئ لږ چکر به ولګوئ نو ټول سړي لاړ شي او هغه میدان کې غیر چاپېره ګوري راګوري او خوشحالي کوي بیا د مشکو یو غر به الله هلته کې لګولی وي نري پوډر میدا دا د مشکو دی او یو لوی غر دی او دغه ځای کې به الله یو هوا راولي او هغه هوا ته به حکم کوي وی دا د مشکو دا غر والوزوه د جنتیانو نه پې میک اپ وکړه
وی په دنیا کې د ښځو له میک اپ چل ډېر ښه ورځي نو په دنیا کې چې یو ډېره ماهره ښځه وي د میک اپ هغې حواله د دې ښځې نه زیات خشته چل ورځي چې میک اپ په څنګه کېږي نو هغه هوا به والوځي او دغه مشک به ځان سره والوځي او دې ټولو سړو له به میک اپ خشته به کي اوس به پې د عطرو باران کېږي داسې نرۍ شبنم به ورېږي د بره نه او دا خوشبو په دې ټولو جنتیانو به راشي او بیا د پکنیک او د چکر وخت ختم شو ځای خپلو کورونو ته نو هر جنتي چې کور ته راشي نو کور کې بیبیانې ورته تاسو خو وختي بل شان دی اوس خو بل شان ډېر ښایسته یې وایي دا څه چله باندې شوي دی وایي یاره دا خو دغه فلاني ځای ته لاړو هلته چکر و او په هغه چکر کې هوا راغله او دا میک اپ یې راله کړی او د بره نه د عطر خوشبو باران هم را باندې شوی دی نو دا سړي به خشته وي خو هغه هوا د کورونو ته به اثر را رسولی وي نو په کور کې بیبیانې به هم خشته وي نو دا ټول نعمتونه د دې قرآن د برکته دي نو په خپل هم قرآن ووایه او په خپلو بچو باندې هم قرآن ووایه خو د دې نعمتونو نه عوام څوک خبري دا خپل استادان او دا خپل عالمان نو دا عالمان او دا طالبان دا الله یو ډېر لوی نعمت دی د عوامو دپاره ځکه چې دوی د قرآن نه خبر کړي عالمانو طالبانو دي او عمل کولو ته جوړ کړي هم دي نو عوام دي د خپلو طالبانو او د خپلو عالمانو قدر عزت هم کوي ادب احترام دم کوي او کم از کم د دوی سره د مینې محبت تعلق ساتي عالمان طالبان اولیاء الله دا د الله دوستان دي الله بخپل دوستان جنت ته بوزي دوزخ ته نه عوام پاتې دي دا عوام بچرته ځي نو الحمدلله زمنګ د عوامو د خپل طالبانو سره د خپل عالمانو سره مینه محبت شته او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو که عالمان او طالبان د علم د برکت الله جنت ته بوزي نو د عوام د دې د محبت د وجې نه دوی سره یو شان به الله جنت ته بوزي څنګه دلته داسې په مینه محبت یو ځای ناسې دغسې الله جنت الفردوس کې یو ځای کا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروگرام بجاری وی د خپل تقریر مختصر دعا کوم او نور بیا عالمان ناتوانان دا غوی بخپل پروگرام جاری ساتي اخیری دعا ته به ایثار شي اخیری دعا او شی بیا تاسو چوټي دعا وکړئ امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا الله دا من حال باندې رحم وکي گناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته هم دعا کوه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي یا الله رحم کرم پې وکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي کم چې وفات دي یا الله ویې بخښي او قبرونه یې د جنت باغچې کې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځنکدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونو د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي دا دیني اداره الله دې همیشه قائمه دائمه کامیابه لري نور چې څومره دینی ادارې دینی خدمات کوي الله دې همیشه قائم دائم کامیاب لري دې سره تر اوسه پورې چې چا څومره اخلاص امداد تعاون کړی دی یا آینده اراده لري الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکړي د خپل ملک ته دعا وکړئ چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه ته الله پاک لري
پاکستان کې خصوصا نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي اسلامی نظام راتلو په لار کې کم رکاوټونو خندان وي یا الله دا رکاوټونو دا خندان ختم کې د دعا په چل پوي ګناه و چې کم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتي دی یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي دا کم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتې ده یا الله د هغه شرونو نه پناه را نصیب کړي خدای پاک آخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راوله چې لا اله الا الله